نو نبی علیہ السلام فرمای غریبانان داخلي دل او دا مالداران د جنت په دروازه باندې ولاړو ایثار او چې د جهنم دروازې ته ورلم نبی علیہ السلام فرمای نو د جهنم په دروازه چې مې وکتل نو ډېرې پې زنانه روانې وې بس د جهنم په دروازه مې ډېرې زنانه لیدلې وې د جنت په دروازه غریبانان ډېر روان او د جهنم په دروازه زنانه ډېرې داخلېدلې چې ومې کتل د زنانو ډېر کثرت د زنانو ډېر کثرت و چې جهنم ته داخلي دي صحابه تپوس کړي د الله حبیب دا ولې دا زنانه ولې ډېرې تللې وی دي د خاوندانو ناشکري کوي دې زه جهنم ته ډېرې ورسولې دا د زنانه د خاوندانو ناشکري کوي بس خاوندان ورله د امو د کمانه راوړي حرام او حلال ته نه ګوري او بیبي لی راوړي او که یوه خبره په طبیعت چپه ولګېدل هغه هر څه به دي تلي او راغلي ښه نبی علیہ السلام ډیره موده مخکې ویلي قربان سړی وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې مې د سرو زرو په نقش ولیکلې وی یو خاوند به د ښځې ډېر خیال ساتي ښه که معمولي خبره د ښځې په طبیعت چپه ولګېدله نو ښځه به ورته وایي چې ما رأیت منک خیرا قط ما خو چرته ستانه د خوشحالي ونه لیدله مړه د خیر کار ما خو چې واده شوی به نو ستا په کور کې مې خوشحالي ونه لیده نو دا هره ورځ چې دا په ټیم چای روټۍ او جامه او پیزار راوړي دا څوک راوړي نو خیر دی که یو ورځ په طبیعت چپه خبره راله ده خیر دی که هغه په ټیم باندې کار ونه کړو دا خو څه خبره نه ده دا هره ورځ چې ورته تلیږې دا راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه او هغه یې په ټیم راوړي نو خیر دی که یو څیز تیر شو انسان نه دی یو کلی کې خلکو ګیدړ رانیولې او ګیدړ دا مو وجن سړی پې راغی وی ولې وجنی میرې وراني ډېر کوي که نه نقصان کوي چرګان تښتوي هغه ورته ما سره یو دم دی هغه زه په دې ګیدړ وامه او چې په دم یې دله ورک کم نو ښه به نه وي دا خو ډېره ښه خبره ده ګیدړ یې د غوږ نه ونیو ګیدړ ته وایي پیاز راوړه ټماټر راوړه مالګه راوړه اوړه راوړه ټول قیسې ورته وشاړه چې ګیدړ یې پرېښود که نه خو یې غوږ نه نیولی او جو ګیدړ منډې کړې دی به بیا په دې کلي نه راځي ښه ښې ورته دا څنګه دم دی وی دې دم زه د کلي نه راورک کړی یم کور به راته وی چې پیاز راوړه ټماټر راوړه غوړي راوړه هره ورځ به راته دا دم و چې وی دې دم زه د کلي نه راورک کړم نو دا د کلي نه د ورکولو دم دی ما وی راشه به دې ګیدړي ووایه چې دا ګیدړ د دې کلي نه ورک شي که نه نو چې ته هره ورځ خاوند ته وایې خاوند په ټیم هر څه راوړي خیر دی که یو ورځ هغه په ټیم سره نه وړو د دواړو جهادو سردار فرمایي که سجده د یو تن بل تن ته روا وې لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ما به ښځې ته حکم کړی چې ته خاوند ته سجده لګوه که دا سجده روا وې نو ما به ړومبې ښځې ته ویلي چې ته خاوند ته سجده لګوه خاوند ته سجده لګوه خو که دا سجده غیر الله ته روا وي نو ما به ښځې ته حکم کړی چې ته خاوند ته سجده لګوه نبی علیہ السلام فرمایي ما ډېرې چې په جهنم کې ولیدلې نو ښځې مې ولیدلې ډېرې جهنم ته ښځې داخلېدلې زنانو په دې حدیث سوچ وکئ ولې موږ ډېرې جهنم ته داخلېدلو د خدای نه ځان نه د جهنم نه پناه غواړئ نیک اعمال شروع کئ د دواړو جهادو سردار وفرمایل وی زه به نه یمه زه به نه یمه صنفان من اهل النار دوه ډلې به راشي او دواړه به جهنمیانې ښه تاسو به یې وینئ زه به نه یمه زه به نه یمه او دوه ډلې به راځي او دواړه به جهنمیانې ډلې ښه دا دوه ډلې به راشي یوه ډله به راشي د هغې سره به کوړي که اذناب البقر د غواګانو د لکو په شان کوړي به ورسره او خلک په پې بې ګناه ډبوي سړي ته به ګناه معلومه نه دی به له پوسته کې ایستلې چې ګناه معلومیږي نو سرمنې ته ایستلي یوه ډله دا ده وی ښه دا به جهنم ته ځي دا وپېژنئ بې ګناه به یې په سړي را باندې کړي او سړی به وي یوه به دا جهنم ته ځي دا په نارینهو کې ده او یوه بله ډله چې راشي جهنمیان به تاسو به یې ووینئ ابه زنانۍ نساء عاریات کاسیات مائلات ممیلات زنانه براشی جامی بی اغسطی و بربندی بی نسی زنانه بی راشی دا نبی علیہ السلام ویلیو زبا نیما خدا براشی
جامع به غستی او بربندی به معنی صدا ګورئ د حدیث و محدثین دو ترجمه کی ځان لیکه وګونو کې زوت کوي محدثینو د دې دو ترجمه لیکلي چې څنګه به جامع اغوستی بربندی به یو ترجمه ده چې لباس په ډبل اغوستی جامع به ډبلی خود دومره لنډې تنګې به جوړې کړي چې هر اندام به پکې پیژند شي چې دای پلان کې الله بس بیا په ځان له سوچ وکړي دا محدثینو لیکلي دي دویمه ترجمه د دې دا لیکلې ده چې جامع به لنډې تنګې نه کولو به خو دومره نری به چې اندامونه به پکې لیدل شي یا به نری ډېرې یا به لنډې تنګې ای زما خویندو ای زما میندو معامله د آخرت ډېره ګرانه ده معامله د آخرت ډېره ګرانه ده آخرت ته څه شی مه پرېږدئ معامله د آخرت ګرانه ده معامله د آخرت ګرانه ده نبی علیہ السلام وی خلق بزان طرف ته میل کی او پخپل به خلق ته میل کی دسی لباس په اختیار کړي چې نارینه ورته ګوري نه دی ورته میل کیږي او دا لباس په د دې د پاره چې خلق بزان طرف ته راوړي دا امام الانبیاء ویلی دی قربان د امام الانبیاء د خبرې نه چې دی کم وخت کې ویلی خو یې دسی براش خو یې زه درته ډومبې واما چې دا جهنمي ډله ده ګورې چې پته درته لګي او یو بله نښه درته هم د دغې زنانو ښیمه رؤوسهن کاسنمة البخت المائله سرونه به د اوښ د کوب په شان د ایستلي د اوښ د کوب په شان سر به تاسو لیدي دي زنانو دلته یوه چونټقه کړي او نری لوپټی پې ورچولي لیدي دي چې په لار روانې ته به دا د اوښ کوب دی ښه قربان د امام الانبیاء د خبرونه چې د سرو زرو په نقش سړي ولیکلی چې دا نبی علیه السلام کله ویلي وی سرونه به یې داسې لکه د اوښ کوبو دلته به یوه غونټچه جوړه کړي او لوپټه به یې پې ورچولې دا چونټخ په پسې داسې وروسته وي دا چونټخ په رواني دا زه نه واما دا بل مولي صاحب نه وایي دا د ټولې دنیا استاذ د ټولو انبیاو امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دا ځان ته یادوئ زنانو چې دا پیغمبر ویلي دي او بیا یې وروسته څه وي نبی علیه السلام وی دا زنانه چې کله وینئ نو دا جهنمیانی دی لم یجدن رائح الجنه په دې زنانو باندې د جنت بویم حرام دی بوی به پیم د جنت نه لګي بوی به پیم نه لګي او احادیث مبارکو کې راځي چې سړی د جنت او ستا ترمنځ 40 کاله فاصله ستا نه دا جنت دومره لري که نه چې ستا او د جنت ترمنځ 40 کاله فاصله ته به دلته بوی محسوسوي چې دې طرف ته جنت دی ښه د جنت داسې بوی دی د جنت داسې خوشبویي ده چې هغه به د 40 کالو په فاصله کې دلته سړی محسوسوي چې دلته جنت او نبی علیه السلام فرمایي په دې زنانه وایي بوی حرام دی بوی پې حرام دی زنانه د الله کلام ته وګورئ د الله کلام ته وګورئ د الله د دې کلام خاطر وکئ یدنین علیهن من جلابیبهن دا د قرآن یو درون حکم دی چې په ځان باندې درانه لباسونه راواړوئ درانه لباسونه وجود ته درانه لباسونه واغوندوئ د آخرت سختې ډېرې ګرانې دي د آخرت سختې ډېرې ګرانې دي یدنین علیهن من جلابیبهن په ځان داسې درانه پړونې راواړوئ او په دې بعضو برقو ځان مه دوکه کوئ ها دی وایي دا برقه ده زه درته د برقې تعریف کوم چې برقه څه ته وایي ښه هغه بیا ګورئ که هغه تعریف ورته صادقېدو جو برقه به یي او چې نه وه جو نه به وي هر هغه برقه چې هغې کې د زنانه وجود موټاواله او نریواله او اندامونه نه معلومیږي ښه اوس پې ځان له سوچ وکړئ چې دا به کومه برقه نو ښه چې د زنانه زینت پټ کي د زنانه ښایست کی پټ کی دا برقه ده نو چې ښه د زنانه زینت ښکاره کي نو دا برقه ده چې د زنانه ډول ښه سیوا کي دا برقه نه ده دا برقه د څه دپاره چې د زنانه زینت او حسن پټ کی پټ نو چې داسې برقه واغوندې چې ښه وله حسن سیوا کي نو دا برقه ده بیا په دې ځان مه دوکه کوئ ښه برقه دې لپاره د قربان بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کیږي نو تپوس کوي وایي ما به په کم کټ کې اوچتوئ ما به په کم کټ کې وړئ زنانه ورته وایي ما له داسې کټ وګورئ
هغه وخت کې خدا نه وسره وتلو د جمعتونو کې لیدلې دي دسی کال دغه چې جوړ سړی به کېدان د مړی لاش کې دی او د پاسه په کمبل واچ بالکل د مړی پته پکې نه لګي کنه دسی جوړ دی هغه وخت کې خدا نو کنه د زنانه راټول کړي وي مال به دسی زنګو غنتو ګورای چې دسی د پاسه اوچته دسی کلري چې تاسو کله په ما کپڑا واچوي چې کپڑا زما د وجود نه اوچته چې په ما نه پرتا چې زما د وجود موټاواله او نریواله پکې سکون ویني چرته او جنازه به د شپې اوچته کوي د شپې چې زما د وجود موټاواله نریواله سکون وي ځکه خو نبی علیہ السلام فرمایي فاطمه سیدۃ النساء اهل الجنه فاطمه رضی الله تعالی عنها د جنت د ټول خزو سردار د جنت د ټول خزو سردار هغه دسی د وجود حفاظت کړي دسی وجود بچ کړي دی چې د مرګ نه پس وسره غم دی وي دسی کټ کې ملاش ور واچوي چې د وجود موټاواله نریواله نه څوک خبر نشي زنانو دسی ژوند تیر کړي چې کله د پردي حکم راغی او نبی علیہ السلام بیان نو چې زنانه په بل چا کړه په کور کې وي نو ماشومان ته سوال جواب وکړي پرده راوړي چې د دې کور او زونو چې مونږ پرده پزان ورچوري ځکه د الله حکم راغی باز چې د میلمه د گاونډي په کور کې او پردي حکم راغی د گاونډي په کور کې پزان پرده راوچول بس د دې کور بم به پردي نه وځي د دې کور بم به پردي نه وځي یدنین علیهن من جلابیبهن پزان وی درانه پړونی روان وي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې د جهنم په دروازه مې اودرې دلمه نو ډېرې زنانه روانې وي جهنم ته ډېرې زنانه روانې وي الله دې ته حفاظت وکړي زموږ د ټولو دی الله د جهنم نه حفاظت وکړي سل کاله چې د جهنم ور بل شي نو رنګ بدل کې رنګ داسې اور دی سل کاله پس کلر بدلی کلر داسې اور دی د دنیا معمولی اور ته سړی نشي ټینګېدی